ګرانو کتونکو ما سره ولاړ د بډبیر د ماشو یو دوه ماشومان راسره ولاړ دي. زموږ مین مقصد او مطلب هم دا چې دغه شان ماشومان والدین ورپسې بیا ګرځي ماښام د دې نه والدین خبر نه دا اړیکې کوله چې ما ته وویله چې یاره دا هلکان د کور نه وتي موږ خبر نه نو الحمدلله څومره چې زموږ د اصلاح ټیم رضاکت دی کار دا دی چې دغه هلکان غریو د لاسونو ته لاړ نه شي. نن سبا خپل تره سره د وراره د نصیحت دپاره ټیم نشته دی. الحمدلله ستاسو دواګانې دي او بل د انسانیت خدمت دی. الله رب العزت دی د دې چې کوم امداد دی هغه موږ سره الله پاک کوي. د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دا دومره غټ کیر د کار خیر موږ نه اخلي. دې ماشومانو نه تپوس کوو چې دوی ولې دا اقدام کړی دی او څه وجه وه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچي تاسو د کراچۍ دپاره چې کوم ټکټ اخیستو په دې کراچۍ لاره راوتي یا کوټې تاسو روان وي څه وجه وه بچیه؟ موږ کار ته تلو. څه کار ته تلئ بچیه؟ موږ ویل چېرته هوټل موټل کې به کار وکړو. پېښ کوټه کې صرف هوټل وي بچیه؟ کوټه کې نه هر ځای کې وي پېښ. نو تاسو کوټې ته ولې تلئ بیا؟ موږ تلو موږ ویل هلته به هغه پیسو ما ولګو بیا ما ویل ځان له به سکول هغه وکړم داخله. چېرته به سکول داخله وکړي کوټه کې؟ کوټه کې نه بیا دلته راتلم نو دلته پېښور کې دا چې کوم 2.5 لکه هوټلې دي په کوټه کې شی په کوټه کې خو ځان له بد حال دی نشته. ځان نه ډېر د کار سړی مه جوړوه څوک به دې بډې لاندې خبر ورسېدي داسې کار مه کوه. ها بلکل. دې هلکانو ته څه پیغام ورکوې دې ماشومانو ته؟